علامه ذیبی رحمت الله علیه په خپل کتاب الکبائر کې واقعه را نقل کړې ده چې ځوان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو چې نوم یې القمه ولو د الله تعالی په عبادت المنځ روژو کې به یې ښه محنت کولو او صدقې به هم ډېرې ورکولې دی بیمار شلو او دا بیماری ډیره سخته سوله نو د بیبي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوله او عرض یې وکړ چې د الله رسول ازما خاون القمه د زکندن په حالت کې دی ازما اراده ده چې تاسو ته د هغه د احوالو نه خبر درکما نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال حضرت عمار حضرت صہیب رضی الله تعالی عنهم ته حکم وکړي چې تاسو ورشي او هغه ته د کلمې شهادت تلقین ورکړي کله چې دوی هلته ورغله نو د هغه اخري وخت دی دوی ته د کلمې تلقین ورکولو خو د ده ژبه په دې نه چلېدله یعنی کلمه د شهادت یې نه سو ویلی نو دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راولېږي چې د القمه خو کلمه نشي ویلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پوښتنه وکړه چې د ده په والدینو کې څوک ژوندی دی که نه دی خلکو ورته وویله چې پلار یې وفات شوی دی خو بوډۍ مور یې ژوندۍ ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې پسې یو کس ولېږي او دې کس ته یې وویله چې دې مور ته یې ووایه که ته راتلی شې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راشه او که نه شې راتلی دلته وسې نو دلته وسېږه همدلته به تا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راشي کله چې هغه کس دې بوډۍ ته دا خبر ورکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دې وویله زما مور او پلار دي پر تا باندې قربان شي زه دوی و مجلس ته ورځم دې خپله عصا راواخیستله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مجلس ته حاضر شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمیل چې رښتیا راته ووایه که چیرې رښتیا نه راته وایه د الله تعالی د طرفه ما ته وحی راځي کیف کان حال ولدک علقمه ستا بچی علقمه څنګه حال و یعنی دا څنګه سړی ولو دی ورته وویله یا رسول الله کثیر الصلاة کثیر الصیام کثیر صدقتی ای د الله رسوله لمونځ ګزاره ولو ډېرې روژې نیولې او ډېرې صدقې ورکولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورنه دوباره پوښتنه وکړه چې د ستا سره یې رویه څنګه وله دې ورته وویله چې زه خو ورنه خفه یمه زه چې ناراضه یم نبي کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې ته ولې د ده نه خفه یې دې ورته وویله یا رسول الله کان یؤثر علی زوجه ویعصیني ای د الله رسوله ده به په خپلې ښځې ته په ما باندې ترجیح ورکوله او زما نافرماني کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارکو فرمایي ان سخط ام القمه حجب لسان القمه عن الشهاده د القمه د مو نارضتیا او د القمه د مور د خفګان د ژبه د کلمې د شهادت نه بند کړې ده بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړي چې لاړ او مال ډېر لرګي را جمع کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نفساتی تربیه جوړ کړي چې په څه طریقه سره د مور واده ته معافي وکړي نو دې بوډۍ پوښتنه وکړه چې د الله رسوله په دې لرګو څه کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ستا د وړاندې القمه په دې اور کې سوځمه هغې ورته وویله ای د الله رسوله دا زما بچی دی تاسو چې زما په وړاندې باندې سوځئ تاسو چې دی زما په وړاندې باندې سوځئ نو زه به دا څنګه برداشت کومه د خپل بچي سوځنګ چې زما عمر ته سوځل کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل یا ام القمة عذاب الله اشد وابقى فان سلك ان يغفر الله له فرض عنه فوالذي نفسي بيده لا ينفع القمة بالصلاة ولا بصيامه ولا بصدقته ما دمت عليه ساخطا ای د القمه مورې
د الله عذاب خو د دین هم ډیر سخت او باقی پاتې کېدونکی دی. که چیرې ته په دې خوشحاله کیږي چې الله تعالی دته بخښنه وکړي، الله تعالی جن راضي سي، نو ته جن راضي سه، الله تعالی به راضي سي. ځکه زما دې په ذات هغه ذات باندې قسم وي چې د چا په قبضه قدرت کې زما ساده در څو پورې چې دته ته خفه یې د ده نه راضي نه یې، تر هغه وخته پورې به القمة المنځ، روژه او صدقه هیڅ پیدا ورنکړي. کله چې بوډۍ مور دا خبره واورېدله نو وویل ای د الله رسوله، زه الله فرشتې او د حاضر مسلمانان ټوله ګواه کومه چې زه د دې بچي خپل بچي نه راضي یم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل ای بلال ته ورشه او القمه ته وګوره چې لا اله الا الله ویې شي او که نه شي ویې، ځکه کیدای شي د القمه مور دغه مافي د زړه نه وي کړې، بلکې زما نه د حیا د وجې کړې وي. کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د کور د ننسلو نو د القمه د خولې نه کلمه واورېدله چې د ننه ورغلی، نو خلکو ته وویله چې ای خلکو د القمه د مور د خفګان په وجه د ده په ژبه کلمه نه جاري کېدله، اوس چې مور راضي سوله نو په ژبه یې کلمه جاري سوله. بیا القمه په همدغه ورځ کې وفات شولو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ترالی د غسل او کفن ورکولو حکم وکړي، لمونځ د جنازې ور باندې وکړي. د دفن کولو په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر څنګ کې ودرېدی او یې فرمایل یا معاشر المهاجرین والانصار من فضل زوجه على امه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن إليها ويطلب فرض الله في رضاها وسخط الله في سخطها. د مهاجرون او انصار ډلې څوک چې خپلې ښځې ته په مور باندې ترجیح ورکوي نو په هغه باندې د الله د فرشتو او ټولو مخلوق نالت دی. الله جل جلاله خو نه د هغه فرض عبادت قبلوي او نه د هغه نفلي عبادت قبلوي، تر دې چې دی الله ته توبه وباسي او د خپلې مور سره احسان وکړي او دا راضي کړي، نو بیا به فرضي او نفلي عبادتونه قبول شي. ځکه الله تعالی رضا د مور او پلار په رضا کې ده او د الله تعالی ناراضیتوب د مور او پلار په ناراضیتوب کې دی. که چیرې مور او پلار د ناراضه وله نو الله تعالی به د ناراضه وي. که چیرې مور او پلار د خوشاله کړي ول د شرعي امور مطابق نو بیا به الله تعالی خوشاله وي.